أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. سورة نساء درېمه حصہ شروع وا او په دې کې زواجر ذکر کول دریو ډلو ته خصوصا اهلی کتاب ته. مخکې سبق کې ولس قبایح ذکر شو د یهودو او ورسره هغوی ته زواجر په دې غلطو او ناکاره صفاتو باندې. هر کله چې د هغې تذکره وشوه بیا الله رب العزت فرمایل څه خلق په دی کې هم داسې شته څه لږ چې هغه راسعین فی العلم دي چې هغه ایمان راړي په کتاب چې تا ته رالیږلی شوی دی او په کتابونو چې ستا نه مخکې رالیږلي شوي دي لکه تورات او انجیل. نو دکه خلق الله فرمایل اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما، دیت بلوی اجر ورکو. اوس د دې ځاینا ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح دا جواب دی دا غ شبهه چې دای مخکې اعتراض وکړو چې په یو ځل باندې تعالی کتاب درکړې شي لکه موسی علی السلام لچ ورکړې شو. نو دا غي الزامی جواب مخکې ذکر کو. الزامی جواب داو چې مونږ خو هغه کتاب ورکړو موسی علی السلام ته، نو تاسو په هغه باندې د دین لوی اعتراض کړو، تاسو یې ارن الله جهرتن مونږ ته الله ښکارا وخیا. اوس تحقیقی جواب ورکړي او د 12 انبیاء علیهم السلام دا غي تذکرہ الله کوي چې د ټول انبیاء علیهم السلام ته مونږ وحی کړي وا، چاته په یو ځل باندې کتاب راغلو او چاته بلګ لګ وحی راتلا، لکه تورات په یو ځل باندې راغلو، زبور لګ لګ وحی راتلا. داسې انبیاء علیهم السلام هغه ته الله رب العزت وحی بکولا. نو الله فرمای ان اوحینا یقینا وحی وکړه د مونږه الیک تا تا کما اوحینا الی نوح لکه څنګه چې وحی کړه و مونږ نوح علیه السلام ته والنبیین او نور پیغمبرانو ته. او دلته کې د نبی علیہ السلام د وحی تشبیه ورکړي د نوح علیہ السلام سره، حالانکه لومبه پیغمبر هغه آدم علیہ السلام دی، لومبه انسان لومبه پیغمبر. او الله دلته تذکرہ د نوح علیہ السلام وکړه. شیخ القرآن حفظ الله درس کې ذکر کوي دا ځکه چې د انبیاء علیهم السلام سلسله دوه قسمه وي. یو آمرین بالمعروف چې هغه به صرف د نیکو خلکو ته حکم کو، ځکه بدی هغه وخونه کله چې آدم علیه السلام هغه الله زمکه تراکوس کو، انسانان رو رو ډیرېدل، انبیاء الله هغه هم را لېږل. لکه پای کې مشهور شیس علیه السلام، ادریس علیه السلام، دک پیغمبران راغلو. داسې نور انبیاء راغلو خو هغه به صرف امر بالمعروف کو، ځکه منکر داسې ونه. دویمه سلسله هغه وا چې هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر دواړه کول.
او هغه د نوح علیه السلام نه بعد شروع شوه، په هغه باندې شروع شوه. د نوح علیه السلام زمانه کې تقریبا 10 پیړۍ تېرې شوې وي او د 10 پیړو نه بعد شیطان خپل کار دغه ځای باندې سهاده پورې کړو، هغه دا چې شرک په خلکو کې پیدا کو. او اولی داسې وکړل چې کله د آدم علیه السلام نوسی هغه وفات شو، خلکو ته راغی. دا ډومبای د شرک د پاره یو سبب جوړ کو، یو ځان له لار جوړ کړه. خلکو ته وی ګوره دوره لوی خلک تاسو نه روان دي، تاسو به پروا نه سي. ویسو کو وی دې شکلونه جوړ کړي دا خلوی اولیاء چې هغه ته ګوري پاغي په یادېدو پای په کتو خو الله یادېږي سړی ته. وی دا خو ډیره خپل خبره وکړه، شکلونه جوړ کړو. څه زمانه بعد بیا راغی دغه خلک بیا نو، او هغه خلکو ته وی ګوره دا دومره لوی خلک دی، د دې شکلونه شته. نو داسې ګینه نه چې دا تش ګټي دي، دا خو ډیر لوی اوچت خلکو الله ته ډیر نږدې وو. ستاسو مشران هغه بر دینه د دې په وسیله او د دینه به امداد غوښتو او الله بر دې په خله کارونه کول. په دې طریقه باندې شیطان شرک په خلکو باندې شروع کو. شرک په خلکو باندې شروع کو نو الله ډومبه پیغمبر پر رد شرک نوح علیہ السلام راولېګو. 9.5 کاله تبلیغ نوح علیہ السلام کړو او په دې 9.5 کاله کې زمونږ د شيوخو د وینا مطابق صرف 6 کسا او بعض مفسرین اتیا کسا یادې دا چې کوم دی هغه مسلمانان شو او نور ټول خلق سره د دې دومره تبلیغ نه هغه په کفر باندې دنیا نه لاړل او الله عذاب په ټوله دنیا راولېګو او ټول مشرکین کفار الله د غزا باندې ختم کړل او بیا دنیا یو ځل بیا جوړ شو. د دې وجه نوح علیہ السلام ته آدم ثانیم وای. نو الله رب العزت فرمای ان اوحینا یقینا وای کړه د منګې له تا کما اوحینا لکه څنګه چې وای کړه و منګه نوح علیہ السلام ته والنبینا نور انبیاء علیهم السلام ته من بعدی رستو داغنا رستم په دې طرز باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې انبیاء علیهم السلام راغلي دي. او اوحینا بیا اوس په دې کې دا اولو لازم انبیاء علیهم السلام تذکرہ الله کوي اجمالی. او اوحینا وای کړو مونږه الی ابراهیم علیہ السلام ته و اسماعیل علیہ السلام ته و اسحاق علیہ السلام ته و یعقوب علیہ السلام ته ول اسباط اولاد دا غیتا دا استدی دا پور یو سلسله و عیسی علیہ السلام ته و ایوب علیہ السلام ته و یونس علیہ السلام ته و هارون علیہ السلام ته و سلیمان علیہ السلام ته و اتینا داود زبورا او ورکړو مونږه داود علیہ السلام ته زبور کتاب. داود علیہ السلام تذکرہ جدا وکړه حالانکه صاحب شریعت صاحب کتاب عیسی علیہ السلام مو اغم دے خداغه تذکرہ دلته جدا وکړه. دا ځکه علما ذکر کوي بعضی چې څنګه وحی د قران کریم راغله انداسه د زبور هم راغله یاد د دی وجنا چې په نورو کتابونو کې احکامات وو لکه تورات او انجیل، زبور کې احکامات نو آی کې حمد ثنا د الله رب العزت صفاتونه او مواعظ او احکامات پای کې نو دی وجنه جدا ذکر وکړو. و یونس علیہ السلام ته و هارون سلیمان علیہ السلام ته واتینا داود زبورا ورکړو موږ داود علیہ السلام ته زبور کتاب ورسولن او بل جواب دام دے چې يهودو بعضی هغه د زبور نه انکار کو د دې وجه دا هغه جدا الله تذکرہ وکړه. ورسولن او وای کړي و منګه ډیرو انبیاء علیهم السلام ته قد قصصنا چې په دای سره بیان کړی دی منګه الیک پتا باندې من قبل مخکره دینا ورسولن او نور پیغمبران ډیر لم نقصص هم چې نه دی بیان کړی موږ دی لرا الیک پتا باندې
نور انبیاء علیهم السلام قد قصصناهم چې دلته الله نمونه وانغستل تذکره ونکړه الله وی دا غي بیان مونږ په تا باندې کړی دی د دې ځای نه علاوه لکه هود علیه السلام صالح علیه السلام شعیب علیه السلام دا غي نور ځایونو کې تذکره شته قد قصصناهم علیک داسې نور انبیاء علیه السلام من قبل مخکره دینا ورسولن او نور ډیر پیغمبران لم نقصصهم چې ندی بیان کړي مونږ دی لرا علیک پتا باندې د دین معلومه دا شوا چې نبی علیہ السلام عالم الغیب نه دی ځکه الله فرمای لم نقصصهم علیک ګینه ک نبی علیہ السلام عالم الغیب نو داسې بیا الله نه الله بداسې چې ټول انبیاء علیہ السلام ته معلوم دي خو نه الله فرمای چې کوم مونږ ته بیان کړي دي هغه ته پته را چې کوم مونږ نه دی بیان کړي هغه ته پته نشته مونږ هغه نه دی بیان کړي لم نقصصهم علیکا لم نقصصهم او یو حدیث کې راځي مسند احمد کې روایت ته چې تقریبا 1,40,000 انبیاء علیهم السلام الله رب العزت را لېږلو دارنګ نور مشته روایت د دین ډیر تقریبا تر 21 लाख پورې بهرحال قران کریم کې الله رب العزت فرمایي تاسو ته دا غي د شمیر پته نشته دا غي د شمیر پته صرف الله تعالی ورسولان او ډیر پیغمبران مسلمانان اغه باندې دا لازم دي چې دا عقیده اوساتي چې څومره انبیاء علیه السلام الله را لېږلو پاغه ټول زموږ ایمان دي ورسولان او ډیر پیغمبران لم نقصصهم چې ندي بیان کړي موږ دی لرا الیک پتا باندې وکلم الله موسی تکلیما خبر کړي وی الله موسی علیه السلام سره په خبر کولو سره رسولان نو دا پکې بل طریقه وحی الله را لېګلا چا سره الله خبرې کړې دي ډایرک لکه موسی علی السلام رسولان را لېګلې دي مونږه انبیاء علیهم السلام اوس مقصد در را لېګلو د انبیاء علیهم السلام ذکر کړي را لېګلې دي مونږه انبیاء علیهم السلام مبشرینا زیر ورکون کی و منذرینا ير ورکون کی دل بم را لېګل چې نیک عمل صحیح عقیده او نیک عمل کوونکو ته بشارت او زیر ورکی و منذرین او ير ورکوونکی غلط عقیده غلط عمل د ګناه عمل کوونکو هغه ته ير ورکی هغه او ير د جهنم نه د عذابونو نه لالا یکون للناس د لپاره چې نشي د پاره د خلکو علی الله په الله باندې حجت دلیل بانا بعد الرسل پس در علیگلو دو پیغمبرانو نا اللہ رب العزت فرمائی دا انبیاء میں دیل راو لیگل چه سبا قیامت کې د انسانانو دا بانا یا دا دلیل پاتی نشی چه اللہ مون خو نا خبرو مونږ ته پته نه و چې ستا د رضا اسباب سدي او ستا د نارضا اسباب سدي ستا د رضا طریقې او کارونه سدي او ستا د ناراضګۍ طریقې او کارونه سدي مونږ به د هغه ناراضګۍ هغې نه ځان ساتل او ستا د رضا کارونه به م کړي نو الله رب العزت وفرمایل ما انبیا علیهم السلام را ولیږل اوس د چا دا بانه پاتې نشوه دا دلیل پاتې نشو چې هغه سبا قیامت کې دا ووایي چې زه خبر نوم رسولان را لېږل دی مونږ انبیا علیهم السلام زیری ورکوونکي او یاره ورکوونکي لئلا یکون للناس دې دپاره چې نشي د پاره د خلکو علی الله په الله باندې حجتن څه دلیل بانا بعد الرسل پس در علیږلو د پیغمبرانو نه وکان الله دی الله عزیزا حکیما غالب او حکمت والا الله رب العزت عزیزا زورور دی حکیما حکمت والا دی هغه زورور دی دا خبره پس ضروری نه وا چې ګناغه نه څوک تپوس نشي کوله هغه زورور ذات ته هغه بدلا مغسته شي عذاب ورکول شي حکیم هغه نهایت حکمت والا ذات ته هغه ظلم زیاته چا سره نه کوي نو تاسو باندې خپل احسانات وکړل انبیاء علیهم السلام راولېګل او صلی الله استاسو خخره لکن الله یشهد لیکن الله گواہی کوي بما انزل الیکا پا کتاب چرا لګل شوی تا تا انزلوا بعلمه را لګل دلرا په خپل سره والملائکتو او ملائکه شهدون غیم گواہی کوي وکفا بالله شهید او کافی دی الله گواہی کوونکې یهود کې انکار کوي ستاد رسالت نه چې هغه نبی علی السلام تاسو کو د یهودنا تاسو لګوای د خپل زړه نه چې تاسو دا معنی نه چې د الله نبی يم
نو یهود ته خدا ټول بشارات او دا صفات د نبی علیہ السلام معلومو تورات کې الله تذکرہ کړی و داغه باوجود داغه یهود هغه پټ کړل ګډوډ کړل ځای په ځای قران کریم داغه تذکرہ کړی دا نو هغه انکار وکړو نه مونږ ته دا پته نشته او ته نه د الله نبی الله رب العزت د آیت را لکن الله یشهدو کدا خلق ستانه انکار کی دا یهود اهل کتاب الله ستا پر رسالت باندې گواہی کوي او الله کافی د ستا پر رسالت باندې گواهیلا الله گواہی کوي او ملائکم گواہی کوي چې ته د الله نبی د الله پیغمبر او د الله د گواهینه لوی گواہی د چانشته او کفا بالله وکیل شهیدا الله کافی د په گواہی کوي لیکن الله لیکن الله یشهدو گواہی کوي بما انزل الیک با کتاب چرا لګل شی تا تا انزلوا بعلم را لګل دلاره په علم خپل سره والملائکه او ملائک یشهدون گواہی کوي وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله گواه ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړي دي وصدوا او اړي خلق باندې خلق ان سبیل الله دلاره د الله نه قزولو په دای سره د گمراه شوی دي زلالم بعیدا په گمراهی لري سره د حق نه اخر اوس الله رب العزت زجر ور کوي هغه چاته چې هغه خپلم کافران دي نور خلقم هغه په کفر آماده کوي او هغه ته اړو د صحیح لارې نه بندي لکه يهود بداس کول خلق به شکوک او شبهات کې چول چې دا هغه پیغمبر نه دی چې کم پیغمبر تذکرہ په تورات کې دا تورات کې تذکرہ وا چې د نبی علی السلام خولي وختبای اخر کې بکروتی مایلی برابر قد وای او تور سترګي وای دیغه بدل کړو شنی سترګي وای او دنګ وای او بل دا وکړو چې هغه وختو هغه وای نی غولاړي کروتی مایلی ته ختم کړ دا ونی نو هغه چې کوم الله رب العزت دا صفات بیان کړو د نبی علی السلام هغه بدل کړو په دې طریقه سره خلق به ګډوډول او د هدایت نه به اړول یقینا هغه سان چې کوپر کړي اړي خلق دلار د الله نه په دای سره گمراه شوی په گمراهی لر سره د حق نه واخندل